قرآن کریم کی سورت نحل مستقل سورت کے د شاتو د مجکو بیان او د دې د زندګۍ د نظام بیان. دا میگی دی چې تاسو یې ګورئ میگی دې کې مستقله بادشاہی ده او مستقل نظام دی پکې. بادشاہ دی، پولیس دی، فوج دی، سزا و جزا ده، مستقل نظام دی. قرآن کریم کې د میگو مستقل بیان دی. کم صورت ورته وي؟ صورت نمل. تاسو د شاتو د مچۍ گبین کلیدلی، اوس د شاتو مچکۍ دومره غوندې شی دی. د دې مچۍ په دې دماغو کې دا ماده چا اچولې ده چې ته لاړه شه یا په ونو کې یا په غرونو کې یو داسې جال جوړ کا او بیا هغه جال په غاړه او غیر چاپیر څوکیداران ودروه. عزیزانو دا به تاسو ته پته نه، دا د شاتو مچکو کې هم یو مستقل عالم دی او مستقله دنیا ده. یو د دې بادشاہي د دې عام شاتو مچو نه لغوندې لوی وي. د هغه بادشاہ آرډر دا وي چې د دې ګبین نه غیر چاپیر څوکیداران ولاړي. د هغه څوکیدارانو کار دا وي چې کومه مچۍ چې بار لاړه شي او د ګلونو رس راوړي نو اول هغه مچۍ چک کی چې اسې نه چې دې مچۍ چرته بجای د ګلونو د رس راوړو چرته په ګنګۍ نه ناستا او بدبویي نه راوړي. نو هغه څوکیداران چې دي دا مچۍ اول چک کی نو هغې نه وروستو بیا ګبین ته پرېږدي چې اوس دننه لاړه شي. نمل عربي کې میږي ته وایي. په دې صورت نمل کې مستقل بیان دی د میږو او بیان یې داسې دی چې یو ورځې د سلیمان علیه السلام تخت په هوا روانو نو میږو بادشاہ آرډر وکړو چې فوراً ټول میږي سوړو ته ننوځئ. دا خبره هوا یوړه او د سلیمان علیه السلام په دې غوږ کې وکړه چې د میږو بادشاہ آرډر وکړو میږو ته چې تاسو سوړو ته ننوځئ، دا تخت تیریږي چې پایمال نشئ. سلیمان علیه السلام حکم وکړو چې دا تخت کېدی او د میږو بادشاہ راوغوښتو چې زه ظالم یم چې خلق پایمالومه چې تا آرډر وکړو چې اوس د بادشاهانو دماغ ته. الله اکبر. د میږو بادشاہ دی او د هغه دماغ ته وګوره او د پاکستان د بادشاهانو دماغ ته مو. عزیزانو نن ټول ملک د خدای په قهر عظیم دی وجه نه گرفتار دی چې قرآن کریم نه مونږ سبق د ژوند نه دی اخیستی. که د پاکستان بادشاهانو په دې 40 کاله کې سورت نمل او سورت نحل مطالعه کړی نو نن به ستا د پاکستان نم داسې شی جوړ وی لکه چین دی، هندوستان دی، روس دی، امریکا ده. نن به تام اسمان سره خبرې کول. نن ستا د بار ملکونه د دنیا د آیټمو ایجادات چې کوي دا ټول سبق هغې د قرآن نه اخیستی او ټول سبق یې د هغه فطري وحی نه اخیستی دی چې کومه القا دوی ته په دماغ کې خو دا بدبخت قوم په 40 کاله کې قرآن کریم ته نږدې نه دي راغلي. سبقونه یې ویلي دي BA MA FA MA LLB دا ټت پت دا یې کړي دي او په نوکرو باندې لګېدلي CSP یا PhD کړې ده په نوکرو لګېدلي دي. به د ورځې په دفترو کې بسکټې خوري او مازدیګر ماښام ښځې روانې کي هغه لوبۍ را لوبۍ. د دوی دماغ دغې ته اوزګار نه دی چې دوی څه فطري ایجادات وکړي یا د ملک د ترقۍ څه اسباب جوړ کړي. دغې ته زمونږ ملک اوزګار نه. مونږ د خدای په قهر اخته یو. څه زمونږ کمزوری دي مونږ هم دوی سره خر د مالګې په غر کې پرېوتی نو مالګې وسوځولو چاوې دا مالګه پلیته شوه دا خر پکې پرېوتی دی. یو بزرګ ولاړو هغه وی آنکې در کان نمک رفته نمک شد. کم خر چې د مالګې په غر کې وغورځېدو خر هم مالګه شوه. نو مونږ هم د دې پلیتو په ډنډ کې ورغورځېدلي یو. مونږ هم قرآن نه چې دی یو زیارت جوړ کړی دی او چېرته مالدار سرمایهدار
مرشی یا بیمار شي پیوی وایو چفرا چفی کو پی باندې او خپل مفاد مد نظر کړی دي. دا سبق مونږ دی قوم ته چرته او نه خود چې بدبخت قومه نن د دنیا ملکونه انګريز ولی جاز جوړي او تی ولی نشي جوړولې. انګريز ولی بحری بیړه جوړي او تی ولی نشي جوړولې. ستاد تمامو کارخانو مشینری چې دا هغه د بار ملک ناراضي دغه اوسپنې او دغه ایټمي ذرات خو هغه ملکونو کې دي او ستا ملکونو کې دي. تی ولی نشي جوړولې او هغوی ولی جوړولې. ولی تاسو تندرواله او تاسو سره دا فکر نشته. عزیزانو تاسو نه دي لیدلی یا لیدلی یا نه لیدلی یا کلی دي ورته خیال نه دی کړی. دا د ورسک ډیم چې جوړېدو د انګریزانو جوړولو کومه طریقه چې د ډیم د پاره اختیار کړی و ستا د انجینیران او اکسیانان دا به د سربو میخو غوندې خټ پرسېدلې خېټه پرته وو او انګریزانو به ستا په دې دریاب کې دننه بورینګونه کول او په بورینګ کې به په خپله کوزېده او پکې به سیمه ستا د ملک اکسیانان او انجینیران پرېږده چې ټیکهدارو سره لب جب وکړي کمیشنو سوداګانې ورسره وکړي او د ټیکو فیصلې ورسره وکړي چې دا د 500 لکو ټیکه در کوم او 10 لکه به زمایي او 10 لکه به ته پې څه خاورې ری ولګې او څه به بچ کې او څه به څه شي او څه به ستا د ملک انجینیران دا کار کوي. د پردي ملک انجینیران راغلي او ستا دا ورسک ډیم چې جوړولې زه ورغلی وم ما یې تماشې کولې. دا د توربېلې ډیم چې درته چا اچولی دی ستا د پاکستان هغه قر نیکه چې د قبر نه راوځي او کفن یې په سر نیولی د توربېلې غوندې ډیم به جوړ نه کړي. دا درته انګریزانو جوړ کړی. دا سیای چین چې نن ته وایې چې دا د چین سړک مونږ جوړ کړی د چین سړک دا سړک درته چینیانو جوړ کړی دی. ورشه تماشه یې وکړه چې په کوم رنګ یې جوړ کړی او څنګه یې بوتل. ته سړک یې جوړې ستا سړک یې خو نن جوړي سبا پکې دا سوري شوي دا غارونه پکې شوي. اوس بیا لوبه جوړه ده صاحبه کونسلران به پاس کیږي. ضیاءالحق او جنیجو په غبرګو سترګو وړاندې شي دې ملک ته د الیکشن ډېر ضرورت و چې دا ملک د خدای په قهر اخته دی. د دې ضرورت و چې وړیانو جمعدار که جوړ شو نو څه پې او که جوړ نه شو نو څه پې. کوم الیکشن باندې چې د ملک دارو مدار دی هغې ته نږدې نه راځئ. بیا د هرې صوبې وزیر اعلام چې دی د توتاګر کی غوندې ودرولی په ټي وي باندې او یہ الیکشن بہت اچھے ماحول میں ہوگا ہم نے پولیس فورس استعمال کریں گے ہم ملیشیا اور بارڈر استعمال کریں گے زنانہ الیکشن پولنگ سٹیشن پہ یہ ہوگا وہ ہوگا. دې ملک ته ډېر ضرورت خو ډېر ښه دي دا خلک. خدای پاک دې نور په قهر عظیم گرفتار دا پاکستانیان خدای پیژندلي. که ښه ورځ مو لیده او مړم نو راشئ په قبر مې متیازې وکړئ په دې پاکستان چېرته چې دا بې ضمیره او بې غیرته قوم. تاسو ګورئ دې خلقو سال جوړ کړی. هر یو ځان له یو د مور میړه پیدا کړی دی او ځان سره یې ګرځي. هر یو چې ګوري یو منداڼو یې رانیولی. دغې ته نه ګوري چې هلکه دا خر دی ټټو دی سړی دی غوی دی چېرته د سړي زوی دی بني آدم دی خو بس منداڼو یې مخکې کړی دی او صاحب یو غویمت بېګا راته چا ووې دلته یو کلي کې وې 9 کسه ولاړ او 9 واړو سره صاحبه دا د خوشاټرې زامن ملګري. نو ډېر ښه یې خدای پېژندلي یې انشاءالله ښه ورځ به ډېر ښه کار دی مبارک هم شه خدای پېژندلي. که دې ملک قوم کې غیرت وی او دوی کې ایمان وی چې د بلدیاتي الیکشن اعلان وشو به یک آواز به ټول قوم ویلی وی چې تو لعنت ستا په دې مخ او په دې الیکشن مونږ الیکشن نه کوو. بایکاټ وی د ټول ملک. خو هغې ته پته ده خو د موسی علیه السلام ته شیطان یو ورځ یې ووی چې جی ما هیڅ غلطي نه کړي او دا خلق زما نامه بدناموي چې
دا د شیطان حرکت ته ما هیڅ نه کړي. نو موسی علیہ السلام ورته وایي چې ورځې تراشه او ټوله ورځ بدل ته ما سره ناست دی، بار به نه وځي، ګورو چې دې ښار کې څوک جګړه کوي که نه کوي. ټوله ورځ موسی علیہ السلام سره شیطان تېره کړه، مازدیګر شو، هېڅ کیس رانغی چې پلاني ځای کې دماکه وشوه. بله ورځ بیا دماکه وشوه اندر شهر کې وشوه. هلو یو سړی ونیو، یوې ونیو چې وینیوه چا په کونه ومنډل، هم څه کړو؟ تاسو خدای هلاک که چې هلاک شي، خو چې ومنیو چوکیاتګار کې اعلان وکړي او راویې باسئ او د دې قوم په مخ کې ته سر قلم کوي چې ومنې څه پولیس به د هغې انټاروګیشن کوي. ما ته معلوم دي د پولیس انټاروګیشنونه، پولیس د لاسه خو د دې ملک بیړه تباه ده، پولیس به انټاروګیشن کوي. ومنیو خو راویې باسئ که نو پردي بچي کباب کړه، پردي ماشومان یې مړه کړه او سړی ونیو اب انټاروګیشن کوي. پوښتنې به ترې څوک کوي؟ ډټ کا ګوا ډډو. تاسو خیال راغی د قوم بچي حلالیږي او کباب کېږي لګیا دی ټول پاکستان کې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو صحابي راغی عمرې ته روان یم، دعا راته وکړه. هغې دعا به درته وکړم انشاءالله چې ته لاړ شي، خو ورته وایي یا اخیه یا اخیه لا تنسانا فی دعائک. اے رورګوټیا چې هلته ما دعا نه هېر نه کړي، هلته ما د پاره هم دعا وکړه. عمر فاروق به دعا ډېر ښه شی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي فرمایلي چې اذان وشي نو دعا کوئ؟ علماو لیکلي دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې ده الله ته ډېره قبوله ده. یو چې اذان ختم شي او دعا وکړي، لاس اوچتی او که نه اوچتی، یو چې اذان ختم شي، او یو چې خطیب خطبه وایي د جمعې په ورځ، یو خطبه وایي او کینی او بلې تپاسی په دغه ټیم کې چې څه دعا دې وکړه نو خدای قبلوي. ټیک شو؟ یو د جمعې په ورځ حدیث کې راځي چې د جمعې په ورځ یو داسې وخت دی سهار د نور ختو نه والا د جمعې په ورځ تر نور پرېوتو پورې، په دې ټیم کې یو وخت داسې دی چې د سړي هره دعا ورسره ور برابره شي، بس پاټي کې خدای قبلوي. نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټوله ورځ په دعاګانو تېروئ چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي. اذان کې وګوره دعا ته محتاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وګوره اللهم رب هذه الدعوة التام، اذان نرستو دا دعا وی خلق وابعثه څنګه ده وابعثه مقاما محمودا. پیغمبر فرمایلی دی چې د اذان نه رستو ما د پاره دا دعا کوي چې خدایا ما هغه مقام محمود ته ولېږي. معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې ځای دی چې پیغمبر هم ورته محتاج. زما په خبره پوهېږئ که نه؟ نو زه تا د احتیاج نه بار خو نه یم که نه، مونږ خو 24 ګنټې خدای ته محتاج. 24 ګنټې تاسو خیال را که تاسو خیال وکړئ زمونږ دې ملک کې جګړې دي صاحبه، مانځه نه وروستو دوا شته او نشته او کوه او مه کوه او که نه. یو ورځ دلته یو طالب ما ته وی یاره تقریر خو دې ډېر ښه وکړو، خو دا سنتو نه وروستو دی چې دوا وکړه نو دغه لږه ښه نه وه. زه هلته ستړی یم یو چې دا مونځ وشي دلته ما نه مسلو تپوس وکړئ، بیا غوسه غوندې راځي، دماغ ستړي شوي. ما ورته ویل بچیه داسې چل دی چې د خدای پاک ته زمونږ ډېر کارونه پاتې دي او ته غواړو یې که ستا ورته حاجت نه مې کوه نو خو ما مه تنګوه، که ستا ضرورت خدای ته نه وي که نه مې کوه.
نو بس چار دی خی اوچت پاسې دولار سنتو نرستو دوا عزیزانو دا یاد لرئی مفتی کفایت اللہ رحمه الله تعالی و تبارک د هندوستان پزمکا دمر لوی عالم تیر شوه دی که د ټولی دنیا علم په یو تلک واچه او د مفتی کفایت الله علم په بل تلک واچه نو دا به پی دروند شي د دمر لوی علم خاوند اغلی کلی دی چې سنتو نرستو دوا که څوک فرض او واجب نه ګڼي لازم نه ګڼي نو بیا جایز ده زما په خبره پوهېږئ مونځ چې وشو بس خبره خلاصه شوه کار دی او ځان له دعا وکړه تخته که لازمه ملا نه ګڼه یو خدا چې ملا دعا ونه کړه تی د دې ځای نه نیسي کافره منځه نه رستو دی دوا ونه کړه نو بیا هلته ترک واجب دی بیا هغه ملا ته پکار دي چې نه کوي چې د قوم د لاسه پې فرض او واجب ګڼي او که ملا آزاد و زه آزاد یم ما که دلته ونه کړه تاسو ما د مرۍ نیوی شئ څه ټیپرم په ما خرڅ کړي دي خیال هم راغی جي ځئ خپل کار کوئ چې لازم یې نه ګڼي نو مفتی کفایت الله لیکلي چې بیا جایز دي به جګړه ختمه شوه زما په دې خبره پوهېږئ نو عرض مې دا و عزیزانو چې خبره د جګړې نه سیوا په افهام و تفهیم هم حل کېږي که زه او ته خو د کتاب تابع خلق یو د ائمهو تابع خلق یو تاسو خیال راغی بیګا یو سړي ما نه تپوس وکړو چې جي عربو ته تللی یم هغې خو ټول دلې لاس ږدي او مونځ کوي په دې سینه لاس ږدي ما له هغې مور مونځ دا مونځ مور نه یاد کړی دی نو مور خو یې دلته لاس ایښو ویلې رښتیا دی نو پوه خو شم چې دا خو بس خالی په لکۍ نیمګړی دی نور برابر دی مال ته بل ټایم بیا راشه بیا به دې پوه کړم نو کېدی شي وې سبا به د جمعې مونځ ته راځم نن راغلی بې ادبي دی معافي غواړم دې خوا وګورئ دلې لاس نامه نه لاندې لاس دا توسع فی الدین دا توسع فی الدین دې ته وایي چې لاس دې که دلې کېښو مونځ شو که دې دلې کېښو مونځ شو که دې دلې کېښو مونځ شو که دې زوړند ونیوه قرات ته یې وویلو مونځ شو زما په خبره پوهېږئ دې ته وایي توسع فی الدین په دین کې ضیقت او تنګي نشته فراخي ده پکې غوږونو ته ګوتې وړل وګورئ 3 روایت راغلي دي پیغمبر دې ځای ته لاس کول او نیت تړل دام شته دې منکبینو پورې اوږو پورې دام شته الی شحمتي الاذن د دې غوږونو تر دې کیسکو ته مخامخ کولو ګوتو پورې دام شته نو که چا داسې وکړو نیت یې وتړل که چا داسې وکړو که چا داسې وکړو 3 واړو کې توسع ده نیت وتړلی شو هېڅ مذایقه نشته د ائمه اربعو په دې کې اصولي هېڅ اختلاف نشته چې که غوږونه دې راوننیول د شیخانو غوندې نیت مې وکړو نیت مې کړی نیت مې وکړو هلته ته امام رکعت هم وکړي دی غوږونه راکاږي بیخ دې وځه خو بس الله اکبر که خلاصې کوه د غوږونه رانیولي نیت مې وکړو نیت مې کړی نیت مې وکړو نیت مې کړی او څلور رکعاته په دې قهر دا زمونږ سپینګیري اخته یو بوډا مې چې ژوندی پرې نښوی د دوی د لاسه لازه تنګ په دې قهر اخته خو پوه نه دا لویه ګناه ستا ده چې تا علم نه دی علم وې ایس تکلیف به درته درته ایمانی ویم زه په دې خپل زړه کې ښه مطمئن یم الحمدلله ثم الحمدلله د خدای لاک شکرونه په قرآن او حدیث په اصولو یې پوه کړی چې څه اصلي دین دی د هغې په اصولو پوه یم ما ته هېڅ تکلیف نشته او نه ستاسو دوا په کار ده راته مخامخ
چا جرأت کړی دی دا سې ډېر کوساډب موساډب په شیشه لګیایي بجګر مولا دا خبره داسې کړې دا داسې کړې هغه ورځ یو سړی راغی وی تا په تقریر کې دا پلانه خبره داسې کړې ده زمونږ ملا خو وایي چې داسې نشته ما ته لږ مال راوله نو په سبا راغی وایي جیا خو وایي چې زه نه ورځم ما چې نه راځي خو دروغ وایي غلط وایي ظالم ته لږ راوله چې ما پوه کړي که زه تقریر کې غلطه خبره وکړم زما دا ایمان دی چې برملا به معافي وغواړم او به وایم چې دا خبره ما غلطه کړې ده توبه به وباسم چې خدای دې ما ته معافي وکړي توبه به وباسم عزیزانو ما هېڅ کار د عجب او د غرور لاندې نه دی کړی ځان ته غټ کتل به زه څه شی یم زه څه یم ما په خدای قسم دی چې دا د کوڅو په منځ سپی ما نه ښه دی په منځ سپی چې چینجي پکې شوي ما نه ښه دی ځکه هغه سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به حساب کېږي ما نه سپی م ښه دی زه څه شی یم یا ما کې به غرور څي غرور خو د هغه ذات سره ښایي چې څوک یې څه کولی نه شي څوک ورته څه ویلی نه شي کائنات ټول د هغه ملک دی هر قسم تصرف چې پکې کوي د هغه خوښه ده غرور خو د هغه دا چې خیرته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره ډېره مننه والسلام